بسم الله الرحمن الرحیم. پرون چې کوم حقیقي ازادي مارچ په هغې کې عوامي شرکت په خان صاحب باندې د اعتماد اظهار و. خلک د یو شپې دپاره نه راغلي بلکې هغوی په اوږد پروګرام باندې راغلي او په ښه مضبوطه اراده باندې راغلي وو چې موږ به انشاءالله تعالی تر هغې پورې ناست یو چې تر څو دا حکومت ختم کړی نه. خو چونکې خان صاحب د ملک د بقا دپاره د استحکام دپاره هغه خلکو ته وښودله چې عوام زما سره دی. عوام په الیکشنو کې هم د اوو حلقو نه زه کامیاب کړی یم د ملک د مختلفو برخو نه، او پرون سړکونه ډک د ملک د هر ګوټ نه خلک راوتې او په هر طرف باندې او جلسهګاه ته په کیلومیټرو ګاډي ولاړو، جلسهګاه ډکه او خلک لا نه رارسېدلې. نو دا د عوامو یو مضبوط اعتماد دی په خان صاحب باندې او هغوی پرون هغه ښکاره کړی د پاکستان په تاریخ کې دومره غټ جلسه، دومره غټ جلوسونه ما نه دي لیدلي. بلکل خان صاحب غواړي او عوام هم غواړي چې په ملک کې دوباره انتخابات وشي، فرش مینډیټ دې راشي چې په هغې باندې د ملک چې کوم ډیفالټ کېدو طرف ته روان دی د هغې نه بچ شي. بهر دنیا چې کومه ده هغه د دې امپورټډ حکومت سره هېڅ قسمه اګریمنټس نه کوي، د بهر نه ډونرز نه راځي. نو په دې وجه باندې د انتخاباتو د کولو دپاره هغه غواړي چې په هره طریقه باندې چې نو دا خو د خان صاحب په نوم باندې حکومتونه جوړ شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایز دي، که ورکرز دي، که ایمینیز دي، سینیټرز دي چې کلم خان وي نو هغو به ډېر په مینه باندې قبلوي به او اسمبلیانې چې کوم دی نو د خان صاحب د اشارې منتظر دي. او څومره پنجاب ګورنمنټ دی، کے پی ګورنمنټ دی، ګلګت بلتستان دي چې څومره د پی ټي آی ګورنمنټس دي په ملک کې، نو هغه بس خان صاحب ویلي دي او پرون په چا د خفګان اظهار هم نه دی کړی. ټول هغې ته تیار دي چې بس کله هم دی وایي چې تاسو ډیزالو کړئ نو بس دا به ډیزالو کېږي او د فرش مینډیټ اخیستو دپاره به نوی الیکشن چې دی نو هغه به بلکل خان صاحب سره خلکو د انتها حده پورې مینه ده او یو عقیدت دی. هغه د دې دپاره نه دی چې دا خلک یوازې د خان صاحب دپاره راځي، دا د خان صاحب د ویژن دپاره راځي، خپل د بچو د مستقبل دپاره راځي، د میرټ او د انصاف دپاره راځي، د حقیقي بالادستۍ دپاره راځي چې په دې ملک کې انصاف وي او شفافیت پکې ته. نو خلکو ته یو مسیحا میلاو شوی دی، خلکو ته یو داسې امید میلاو شوی دی چې هغه په دې ملک کې بدلون راویستی شي. نو دغې دپاره عوام چې کوم دی نو هغه خان صاحب دا نه ده چې لکه خان صاحب پرون اول مارچ وکړی، دې نه مخکې هم خان صاحب خلک راویستی دی، اسلام آباد ته راغلي دي، په هفته کې هغوی احتجاجونو کالز ورکړي دي او خلک په یو ورځ کې چې کوم دی نو په خپلو ډسټرکټ کې چې کوم برپور احتجاجي مظاهرې شوي دي. اوس چې خان صاحب په خپله د دې ملک دپاره جنګېږي او د هغه باندې ډزې هم شي دي، زخمي حالات کې په خپله راغلی دی، خو د دې قام د بچو دپاره راغلی دی. نو قام به خامخا د هغه سره ودرېږي، بله لار نشته دی چې دا ملک بچ کړو او خپل بچي او مستقبل بچ کړو. نو هغه اینی ټایم چې وي هماغه جذبه به وي، هغه جنون او هغه جوش او هغه ولوله. بلکل پرون د شانګلې عوامو یو تاریخي اکثریت سره راوتي دي، هغه که د غوربند ملګري وو، که هغه د لیلوڼۍ ملګري وو، که هغه د کاڼا پیرخانې ملګري دي، که هغه زمونږ د چکېسر ملګري دي، که هغه د بیشام دندۍ میرې ملګري دي، او که په بل اړخ باندې د مخوزو پرون او د مارتونګ ملګري منیر سایډ باندې تللي دي. زمونږ د شانګلې خلکو پرون یو برپور مظاهره کړې ده او په ګڼ شمېر کې د حقیقي ازادۍ مارچ دپاره راغلي وو. زه د شانګلې د عوامو ډېر زیات مشکور یم. فردن شکریه ادا کول مشکله ده، خو د خپل دې میسج په ذریعه باندې د دغه رونو د پاکستان تحریک انصاف، د ټایګرز، د یوت، د مدر وینګ، د آی ایس ایف، ډاکټرز، لایرز، څومره چې وینګز دي، ویلفیر وینګ، هر وینګ پکې خپله برخه اچولې ده او ما سره الفاظ نشته دی چې زه د هغو شکریه ادا کړم. یقینا موږ یې ډېر زیات خوشحاله کړي وو. دا د هغو حق هم و، د هغوی د خان سره د مینې او زمونږ هم شملې اوچتې کړي دي، زمونږ هم سر د فخر نه اوچت کړی دی او په خپل لیډرشپ باندې د اعتماد اظهار کړی دی. نو زه ورته په دواړه لاسه سلام کوم، پیرزونې ورته کوم چې هغوی کوم پرون مظاهره کړې ده په خپل سی ایم باندې محمود خان باندې اعتماد کړی دی
په خپل مشر شوکت یوسفزی باندې اعتماد کړی دی، په حاجي عبدالمنعم صاحب باندې اعتماد کړی دی، خپل لوکل چې کوم زمونږ تحصیل کینډیډیټس دي په هغو باندې اعتماد کړی دی، کوم چې منتخب چیرمنان دي په هغو باندې اعتماد کړی دی. نو زه د هغو انتهایي مشکور یم. عوام ته خو دا ده چې عوام اوس ډېر اویر دی، ایجوکیټډ دی، یوت چې کوم دی هغه بالکل په پالیټکس کې خان صاحب رادنده کړو، میډل کلاس یې پکې رادنده کړو. هغو ته د میسیج ضرورت نشته. نن سبا سوشل میډیا چې کومه ده هغه ډېره متحرکه ده. پرنټ میډیا خو اکثر خرڅېږي، الکترانیک میډیا خرڅېږي، چینلز چې کوم دی هغه خرڅېږي. او زه خپل د سوشل میډیا ټیم انتهایي مشکور یم. زه بس قوم ته دا وایم چې کوم سمت تاسو نیولی دی، کوم لیډر انتخاب تاسو کړی دی، هغه بالکل رښتونی لیډر دی. هغه د دې قام دپاره چې څه هم فیصله کوي، څنګه چې تاسو د هغه په اواز باندې لبیک هر وخت ویلي دي، نو هغه کې هیڅ قسمه دویمه خبره نشته دی. د خپل لیډر چې کوم قدر تاسو کوئ د دې نه نور هم د هغه زیات قدر پکار دی، ځکه چې داسې لیډران چې کوم دی هغه موږ ته په مشکله میلاویږي. او دا د پاکستان قوم باندې د الله پاک یو رحم دی چې موږ ته د عمران خان په شکل کې یو داسې مسیحا راکړه، بلکې د پاکستان دپاره نه، د پوره دنیا دپاره، د پوره امت مسلمه دپاره چې کوم لیډر الله پاک راکړی دی نو هغه ضایع کول نه غواړي. او هغه په خپل 70 ساله دور کې رنګینیانې، خوشحالیانې، شهرت او پیسه، دولت هر څه لیدلی دي، او هغه آرام ژوند چې کوم دی هغه ټوکراوي او د خپل غریب عوام لپاره ودرېدلی دی. نو د هغه د اواز سره اواز میلاول غواړي، د هغه د مټ سره مټ میلاول غواړي، او د هغه قدم سره قدم میلاول غواړي.